د مخال چې موږ په کومه لار ولاړ یو نو دا د سوات لار ده، دا د بالولي لار ده، دا د شاخ نمبر 6 لار ده. په دې یو ډېر انتخابي ټریفیک دی. لږ شانتې ځای به خراب شي، ټول سړک چې کوم دی ورپسې هغه وچودو. دلته روزانه حادثې کېږي. دا ګاونډیان موږ ته وایي چې یاره دلته کې روزانه حادثې وشي، موږ د هغې چې کوم دی نو پټی کوو. خو زما په خیال باندې دا سړک چې کوم دی هم امریکې خراب کړی دی. دلته کې چې څونه نقصان روان دی نو دا د امریکې هغه بیګا خیدر خان په تقریر کې چې کومه خبره کوله نو ډېره ټیک ټاک خبره کوله چې سم کوي. امریکا کې صدریاب پول هم راله امریکې غورځولی دی، دا سړک هم چې کوم دی نو امریکې دغه کړی دی. څه وایي جي په دې مقابل تاسو د دې سړک څه تکلیف شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې سړک خو دونه زیات تکلیف دی چې اکثر د ورځې 3-4 ځله حادثې په دې باندې وشي او د دې لږ زیاده لاسه کله پکې د دې لختینې اوبه راشي دې ځای کې ته به وایې دا تالاب دی، او کله د دې سړک د لاسه یو ګاډی هغه اړخ ته ځي نو بل د دې اړخ ته راځي. د هغې د وجې نه د غلطۍ د وجې نه غټ اکسیډنټونه پکې کېږي، نو کله یو ځای ته خلک ځغلو کله بل ځای ته ځغلو. موږ حیران دا یو چې په دې باندې ډېر لوی ټریفیک دی او په دې باندې غټ غټ افسران هم ځي، خو د چا هم دې ته پام کېږي نه چې دا سړک دغه مرمت وکړي او دا جوړ کړي او د دې خلکو په دې حال باندې رحم وکړي. کتونکو خلک ورته په بقو بقو ګوري، راشلې خوا مشاهده یو راشلې خوا خو دا افسران په دې لار ځي او په بقو بقو ورته ګوري، خو دا سړک نه ټیک کوي. څه وایې په دې موقع باندې؟ نو زه به لیک چې ما سره ته یاد وم نه نه ودې خو دا سړک دې تکلیف شته خلکو ته؟ لکه تکلیف دومره تکلیف دی چې دا اوس اوبه لږې رازیاتې شو، دا به راغلی پورې ډک ولاړي. ګاډی والا چې راشي هغه ته پته نه لګي چې کاډه کوم ځای کې ده او لار کوم ځای کې ده. داسې چې ورته ورته یا پکې اکسل مات کړي شاته پې بل لا شي هغه ووایي. بل نن یو 3 ورځې مخکې پکې یو زنانه یو موټرسایکل راولېدلي اوبه وې پکې، دا اوس وچې شوي دي دا اوبه پکې راولېدلي په دې غاړه باندې تلل، هغه ګټ وویل راولېد خدای د مرګه بچ کړه. نه د امریکې والا چې راتلل تاسو ولې نه منې؟ امریکې والا باندې موږ ما رسېو زموږ سره لنډۍ یو بندې وې، موږ خپل بھرپور کوشش کوو خو مشرانو نه راکولو، د امریکې سره ډغرې نه یو. که موږ له د امریکې والا د زموږ خپلو مشرانو موږ له اجازات راکړه که نه نو دا دومره ملک نه دومره کاتوس اوس نشته چې دا ټول پاکستان به ولي یو به ولي اخر به امریکا هم ختمه شي به چېرې دا خو صدریاب پول یې مال دا کړی، هغې نه خبرې کې چېرته کړی نه یم تللی یار. صدریاب پول چې کوم دی په 6 کاله کې جوړ نه شو. زموږ په چوک کې کټی دي، په فاروق اعظم چوک کې، نو دا څه چې کوم دی نو ترقیاتي کارونه ودرولي چې امریکې ودرولو، ګراني چې راوستې د امریکې راوستې دا هر څه په موږ باندې امریکا کوي، هر څه امریکا کوي ځکه چې زموږ د خلکو خدای بل نشته د امریکا بل نشته دی. کتونکو دې دپاره هم دا خبرې کولې چې دا سړک نه خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. زه انتظامي ته وایم چې د دې سړک خیال وساتي، دې ته توجه کړي. دا کندې کپرې دلته کې اوبه ودرېږي، روزانه حادثات کېږي. اتفاق ده ګوره ګرمي ده او روژه ده، په دغه روژه کې موږ راغلي وو خو موږ چې دلته کې دا وګوره دې ګاډي ته وګورئ دلته په کوم انداز دي. موږ چې په دې راتلو نو دا زموږ نن 3م ریکارډینګ دی. ښه پته نه لګي ریکارډینګ وکړو، ریکارډینګ چې کوم دی نو مس شي. نو حیران به یو چې امریکا را موږ سره دا څه کوي. دا غوڼ موبایل چې کوم دی خنګ کړی دی، خو خبره کې نو دا امریکا چې کومه ده په هر ځای کې بس د دوی چې کوم دی نو قصه روانه ده. خو صرف درته دا ښیم چې دغه بورډ باندې لیکل شوي دي او دغه بورډ چې کوم دی نو زه تاسو ته لیکم چې سړک کو کاټ نه د دې خلاف به کاروی کېږي که نه، سړک کو کاټ نه توڑنا اور هر قسم ناجایز تجاوزات بنانا ممنوع ہے. هر ځای کې لیکلي دي، خو دلته چې چېرته ډبي نو ویلته ادبي. نو هغه په خپل ځای خو دا سړک به یا چا مات کړي وي د هغې نه به زیات شوي وي او که نه لږ زیات شوي نو په کار د دې غاړو ته دې غاړو ته د دې یو خپله محکمه دا څه شوه. خیران کتونکو دا سړک چې کوم دی دا د بالولي غني خان روډ انتخابي تکلیف دی، دې ته توجه پکار ده ډېره. نو کتونکو په لار روانو په دغه رمضان کې موږ وی چې تاسو دغه تکلیف چې کوم دی وښایو چې دلته بالکل توجه نه شو. هغه مې ګیر که او دې به چې کوم دی نو ګیرومه او غل دی او ډاکو دی، صرف ډاکو غل او کنزلمار داسې یو تخم یې راوګرځو را پیدا که چې اخلاقیات د خلکو پرېوتل چې څه کنزلمار دي که نه دا درته په جار وایم چې به پی ټي آی والا وي. داسې دا خو نه ده په سوشل میډیا چې څونه کنځلي دي غریبانانو دشمنان دوی ټول. او اوس چې کوم دی نو سایبر کرایم کار روان که ګوره دې وخت کې درته زه یم اجاني یوتیا طاهر یوتیا باتنګړ چې کوم دی نو یوتیا مړه دا څومره چې ما پسې لګیا دي دا ټول چې کوم دی نو دغه طبقه ده.
ما پسې څونه لګیا دي ولې را پسې لګیا دي چې زما ګناه دا ده چې موږ د قام اواز پورته کوو ولې به دې خلکو به اواز نه پورته کړي نو چاته به وایه بل دې ځای کې اکسیډنټ شوی دی دغه ځای ته پروت دی لاندې چې کوم دی هم د مرګ له جاله ده وګورئ غټ سین ورته بیږي چې په کومه باندې رالي چاته پته نه لګي یکدم چې کوم دی نو په دې کندو کپرو کې دغه قصې د دا زنانه دلته کې چې باران وشي دلته کې بیا اوبه ډب وي دا خبرې مه کوه چې دا خبرې کې زه به تا پسې ویډیو کوم تورونه به لګوم دا به کوم هغه کومه دا خدای اورې د رزق وعده الله پاک کړی د الحمدلله نن زه په دې لار لاړم 2 کورونو ته لاړم 2 کورونو کې مې ښه پیسې بدلې پورې او رالم اواز چې کوم دی دا هم پکې تاسو سره وشته خدای دې خال رحم او امید دی اوس امید را څرګند شو چې د یو داسې عذاب نه قام خلاص شو چې ان شاء الله اوس په ډیره بهتري راشي ډیره من نه خوشاله اوسه